السلام علیکم ملګرو نن د قرآن پاک پښتو ترجمه موږ به د سوره بقره 11 نمبر 12 نمبر او 14 نمبر آیات ترجمه وکړو او لږ کې غونډه تشریح وکړو. نو چلو ملګرو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله په نوم سره شروع کوم چې ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکی والا ده. واذا قیل لهم او چې څه وخت ویای شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض، په مځکه باندې جنگ جګړه ما جوړو، یعنی فساد ما جوړو. قالو نو دوی یای انما نحن مصلحون، موږ خو صرف صلح کوو، یعنی موږ جنگ جګړه نه جوړو، موږ جوړه کوو، صلح کوو. الله تعالی دلته کې مؤمنونو ته دا یایي چې الا خبردار شو، انهم یقینا هم المفسدون، دغه خلق دي چې دا جنگ جګړه جوړوي، فساد جوړوي، یعنی په د صلح کې اننا دوی فساد جراثیم اچوي. ولکن لا یشعرون، لیکن دوی پویا نشتا، سمجھ نشتا، یعنی دوی په خپل زړه کې دا یایي چې کنه موږ خو صلح کوو، جوړه کوو، په جوړه کې نوستیو. نو دوی جوړه داسې وي چې د دوی نه په دا جوړه کې د فساد والا جراثیم هم پکې پوتې شي. نو دې وجه نه الله تعالی خپلو بندګانو ته یایي، دغو انسانانو ته یایي چې اصل کې فساد اچونکي دوی دي، خو دوی په دې خبره باندې پوهېږي نه. واذا قیل لهم او چې څه وخت ویای شي دوی ته آمنو، ایمان وروړو، کما آمن الناس، لکه څرنګې ایمان وروړه دا خلکو، یعنی دلته کې خلکو چې کوم اشارات دو چې دا خلک کوم خلک دي، یعنی هغه سټینډرډ الله تعالی کوم یو یشاده د ایمان، نو هغه سټینډرډ ده د صحابه کرامو، یعنی لکه څرنګې چې صحابه کرامو ایمان وروړه دا دغه شای توسو هم ایمان وروړو. قالو نو دغه خلک ته یایي ان نؤمنو، آیا موږ ایمان وروړو، کما آمن السفهاء، لکه څرنګې چې ایمان وروړه دا بیوقوفونو، یعنی دغه خلک نه په خپله ګټه پیږي، نه په خپله بویه پیږي، یعنی دنیاوي لحاظ سره دا خلک نه په خپله ګټه دي او نه په خپله بویه دي. دوی ایمان چې کوم ده دا خو داسې ده لکه دا بالکل بیوقوفون خلک دي، یعنی په دې دنیا کې چې ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دمره مینه لرې چې هغه چې غوښ کا د هغې تو کېږي، ها هغه ته مځکې ته نه پرېږدې، لوستې ورته نیولي وي، لمنې دې ورته نیولي وي، او په خپل ځون باندې هغه غوښکې وخولې، هغې وینې وخولې، او بېسره هغې سره تو دمره مینه دو د الله د وجې نه چې الله دا ویلي دي. نو تو دمره مینه ورسره کوې چې هغه چې یوه خبره وکړي، که هغې دې ته ووایي چې منډه لوټ شه خپلې ښځې ته تعلق ورکړه، نو ته فوراً څې ښځې نه دا پوښتنه نه کوې چې څه دي، ورته یې چې یو دوه درې، او داسې
چې هغه دې ته وایي چې پلونکی یعنې یوه وړ کېدو هغې ته څوک صحابي وروسته وي چې یاره هغه وړ کې ډېره ششتاتو او صحابي چې کوم ده هغه تک تور ده نو هغه وړ کې ته وروسته وي پیغام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرف نه چې دغه صحابي سره ته اوته وکړه نو هغه وړ کې پلور شوال ته هغه وړ کې په خپله شوله هغه هیڅ پکې نه وایي او فورا تیار شي فورا نکاح د هغې صحابي سره وکړي هغې صحابي سره سوای د څو خجیرو نه بلکې هغه خجیرې هم د ده یو قسم ته غی نه راسي واسې نه راسي نو هغه خجیرې هم د دې پوره نوره صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آرډر باندې تقسیم کړي یعنی دی حد راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دو نو دا خلک یې چې آیا موږ د خپل ځون شی باندې خیال هم نه وساتو اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یلی چې زه چې څومره پورې په توسو باندې د توسو کورونو نه د توسو ښځو نه د توسو اولاد نه د توسو مور پلور نه د توسو مال و جایداد نه یعنی چې زه په توسو باندې د دغو ټولو نه بلکې د توسو زون نه هم زه نه وګرون شوه نو توسو ایمان نه دا پخته نو دلته کې دا خلک چې یې چې آیا موږ دغسې ایمان وروړو نو الله تعالی یې الا خبردار شو دوی خبره چې ونه منو انهم بېشک دغه خلک چې کوم دي هم السفها اصل بیوقوفون دغه دي چې دوی خپل نن کسي سبو نه کسي چې سبو دوی د پوره کیم جنتونه تیار دي نه کسي نن ریس کسي خپل ځون کسي خپل مال و دولت کسي خپل جایداد کسي خپل کور کسي خپل مور پلور کسي خپل ښځې کسي خپل یعنی د دغې دنیاوي تعاون او فایده کسي نو دا اصل کې په خپله بیوقوفون دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی پویا نشته علم نشته دوی سره یعنی که خبرې ورته وشي خو کیدای شي یعنی پوی کې نو پوی بشي کني دوی سره علم د دې نشته چې یعنی په دغې د صحابه کرامو په طرز باندې ایمان دوی ته څومره درجې ورکوي څومره ستر جنتونه ورکوي دوی د دغې زوی د وړکي غوندې ژوندون ته کسي هغه پرمنټ ژوندون چې کوم د هغې ته دوی نه کسي چې هغې زوی کې په جنت کې دوی ته به ستر ستر ملکونه ملویږي او دوی به د هغو ملکونو سربراهان وي او هغې زوی کې به دوی ته د کن خاصیت به الله تعالی ورکړي او دوی سره به ډېره ستره رعایه وي غلمان به وي عوام به وي او وسره هورې به وي او محلونه دنیا جهان محلونه به وي پکې د تا بوغونه به وي او نهرونه به وي شراب به وي یعنی هر قسم ته عیاشۍ به درته ولې ته کې میلویږي نو ملګرو دا علم یې چې هغو سره نشته دې وجې نه د دوی پویا هم نشته په دې باره کې ملګرو سبو ته به بل آیات ترجمه کوو هغې راسه اجازت غواړم الله حافظ